زما په منات باندې دیوبل په عمر باندې به قسم خړو و حیاتک ستا په ژوند مې دې قسمی شریعت د دین منع وکړله چې اول قسم خرم او که ضرورت راغی مقدمه ده یو مدعی په یو سړي باندې دعوا وکړه نو هغې دپاره قانون دی مدعی به دوه گواهان پیش کوي مدعی چې دوه گواهان پیش کړل بس قاضي به فیصله وکړي یو سړی په یو سړی دعوا وکړه چې په ده باندې زما 100 روپۍ دي او دو تنو گواهانو گواهی وکړه چې آو جی زمونږ په مخ کې د دې سړي ته 2000 روپۍ ورکړي دي او هغې سړي انکار کولو چې نه ما ته نه دي راکړي لیکن دوه تنه گواهان رښتوني د قاضي په مخ کې رالل او هغې ووی اشهد بالله مونږ د الله تعالی ذات حاضر ناظر ګڼو او مونږ گواهی ورکو چې دې سړي واقع دته 100 روپۍ ورکړي دي نو قاضي به وایي هلکه 100 روپۍ ورکه لیکن که یو مدعی سره گواهان نی او قاضي ته راغی او په یو سړي دعوا وکړه د 100 روپو نو قاضي به ورته وایي گواهان راوله ابوجی ما سره هو گواهان نشته نو بیا به قاضي مدعا علیه ته وایي هغې بل سړي ته چې قسم وخوره نو چې هغه قسم وخوري چې قسم په خدای په ما باندې پیسې نشته خبره خلاصه شوه یعنی اول ناول مدعی ته پکار دا چې هغه دوه تنه گواهان پیش کی نو قاضي ته گواهانو د گواهی نه پس په فیصلو کې چې لکه 100 روپۍ ورکا لیکن که یو مدعی په یو سړي باندې دعوه کوي او گواهان یې نشته نو بیا به مدعا علیه قسم خوري نو قسم خوړل نه دي پکار که ضرورت راغی نو د الله تعالی په ذات باندې به قسم خوري بیا لیکن خود رب العالمین جل جلاله په قرآن مجید کې کله په تین او په زیتون باندې قسم خوري والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین هغه د رب العالمین په دې څلورو څیزونو باندې قسم وخوړو کله نه کله الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې قسم خوري لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامه زما د قسمی د قیامت پر ورځ او په نفس لوامه مې د قسمی کله الله تعالی په خانه کعبه باندې قسم خوري او دلته الله تعالی په زمانہ باندې قسم خوري مفسرین لیکي چې الله تعالی په کوم څیز چې قسم خوري د دې مطلب دی چې الله تعالی هغه شی د گواهی په شکل کې پیش کړي چې زمانہ گواه ده په دې خبره باندې چې انسان په خساره کې دی مونږه زمانہ کې ګورو چې تمام مخلوقات ته الله تعالی د حکم تابع دي د نور دراختو د پاره چې الله تعالی کوم وخت مقرر کړی دی یو سکندم چرې نور د هغې نه رستو نه دی راخته د نور د پریوتو د پاره چې الله تعالی کوم وخت مقرر کړی دی یو سکندم نور د هغې نه رستو نه دی پریوتی د سپوږمۍ د راختو د پاره چې کوم وختونه دي یا د پریوتو د پاره یا د ستورو د نظام د پاره چې کوم ټایم ټیبل نظام الاوقات الله تعالی مقرر کړی دی بالکل د هغې مطابق چلیږي وله اسلم من فی السماوات والارض دا الله تعالی د حکم تابع دي تمام کائنات چې په آسمانونو کې دي او که په ځمکو کې دي
ټول د رب العالمین د حکم مطابق لګیا دی چلیږي. تاسو چرته اخباراتو کې وکتل چې نور نن 15 منټه لیټ راخته او نن 15 منټه لیټ ډوب شو؟ چرته بم دا ونه ګورئ. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چرتم د ستورو مېز کو ټکراو نه راغله. دلته په کلاو سړک باندې ټرک د بس سره وجنګيږي، ویګن د ویګن سره وجنګيږي. حالانکه په دې فضا کې بلکونو کروڑونو باندې ستوري دي او د بعض ستورو رفتار 15,000 میله فی غنټه ده. 15,000 میله فی غنټه. ساجیاز ډیر تورزنم ده. داغه د پیښور نه کراچۍ ته په یو نیمه غنټه کې دي. زیات نه زیات کراچۍ 1400 کیلومتره یا 1500 کیلومتره لري ده. بیام جهادونه کله یو بل سره وجنګيږي، لیکن ستوري فی غنټه 15,000 میله مسافت کوي. چرې تاسو نه کتل چې چاوي چې ستوره د ستوري سره ټکراو شو؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. نن ولره مناسب دي چې سپوږمۍ سره دانو جنگي. او ولليل سابق النهار. نه شپه درب نه مخکې کېږي، درځي د پاره بل اوقات تی بیا داغې نه پس پراشي. نو زمانہ په دې باندې گواه ده چې تمام مخلوقات د رب العالمین د حکم تابعداري کوي. تاسو ګورئ زمکه خلق د ټکټر په پالو باندې سورای کی پایوي باندې شلای. چرتم زمکه اعتراض نه کړ چې د ما دي سینې سجرم کړ چې تاسو په ما ټکټر باندې ګرځوي. زمکه منقاده ده. ځکه د هغې نه یو خشه زمیدار په زمکه کې کری. هر کم قیمت شي قیمتي سیستا مرحبا وي. ځکه په زمکه کې موږ فصل کرو. زمکه جماعت ده، یو جسم ده، لیکن هغې کې لویواله نشته. زمکه همغه زمکه ده، هماغه زمکه ده، نه هغه تنګېږي او نه هغه ارتېږي. لیکن هغې کې چې ته فصل کري جوار، نو هغه هم جسم ده، لیکن هغې کې نمو ده. هغه فصل باقاعده لویږي، هغې کې یو طاقت ده. نو زمکه د فصل لکرولو دپاره منقاد او تابع ده. بیا چې جوار لوشي زمیدار ورته لور ونیسي، هلکه ولې دا سرې ټانټې ریبې؟ دا ده میخې دپاره ریبه مه کنه. میخه د ټانټو نه ښه ده. ټانټو کې خو صرف لویواله دی، لیکن حرکت نه کوي. چې دا جوار د دې دی نه لاړ شي هلته. حیوان خو متحرک بالاراده دی، سندام جسم دی او په هغې کې غټوالی هم راځي، لیکن هغه په خپله اراده باندې د یو ځای نه بل ځای ته هم ځي. او بیا ته سنډال هلی. ولې یاره خلک غوښې خوري، قصاب لګیا دی میخ حلالی سنډا. ځکه انسان بیا د حیوان نه هم ښه دی. انسان جسم هم دی، هغه کې نموم ده، هغه حرکت هم کوي، لیکن هغه عقل لري. الله تعالی انسان ته عقل ورکړلو او د عقل په ذریعه باندې هغه لګیا دی اسمانونو ته ورسېدو. نو زمانه مونږ ته دا څرګنده کا چې هر کم قیمت شی د قیمتي دپاره قربانېږي. نو انسان څه دپاره بیا پیدا دی؟ زمکه خو دې دپاره ده چې هغې کې فصل وکړه. زمکه دې دپاره ده چې په هغې مکان جوړ کا. په زمکې د پاسه جومات او مدرسه جوړه کا او بیا پکې فصل وکړه.
فصل دې د پاره دی چې د حیواناتو د پاره اوري به حیوانات دې د پاره دي چې انسان دې استعمالوي نو انسان څه د پاره پیدا دی نو قرآن د هغې باره کې فیصله کوي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وایي دا پیریان او بني آدم ما د عبادت او د بندګۍ د پاره پیدا کړی دي انسان دې د پاره نه دی پیدا چې دی بابا ځان ته صرف دنیا جوړی مکان به جوړی صرف نه دی د بندګۍ د پاره پیدا دی دی د عبادت د پاره پیدا دی انسان د خوراک د پاره نه دی پیدا د یونان فلاسفه یو زمانہ کې جمع شو په خوا زمانہ کې نو په دې باندې فلاسفو بحث کولو چې را اخر دا انسان څه د پاره پیدا دی ډېرې ورځې پس دا فیصله وکړه چې انسان خوراک ته پیدا دی مخکې ورځو کې دا موجوده ساینسدانان د یورپ جمع شو په دې باندې بحث کولو چې اخر دا انسان پیدا څه د پاره دی هغه هم د ډېر غور او خوض نه پس دغه فیصله وکړه چې دا د خوراک د پاره پیدا دی مخکنی قدامى فلاسفه هم غلطو او موجوده یورپ سائنسدانان هم غلط دي انسان د خوراک د پاره نه پیدا که انسان د خوراک د پاره پیدا وي او د خوراک کارخانه وي نو بیا د کارخانه اصول دادي چې هغه کې به کم قیمته شی ورکینو قیمتي شی به تیوزي دا د نوخار پیپر مل چې دی د کاغذونو کارخانه دې ته که دغه غوړګه دغه درب د مختلفو ځایونو نه راځي او بیا په ماشین باندې دغه که او دا غوړګه او دا درب دا ټوکا کېږي بیا زبردست لولي پکې ورته لګېدلي بره خېږي او بیا دینه دوړه موړه هغه ځان ته په هغې سرو باندې اوځي بیا دا چې کوتره کې نو یو لوی بایلر ته ور وغورځوي هغې کې دا واغږلی شي لکه ښځه چې څنګه اوړه غږي بالکل سلیخ پکې پیدا شي بیا بل طرف ته لوی لوی رولرې دي په هغې باندې لکه ښځه چې څنګه په بیلن پاټ باندې روټۍ نری کوي دارنګې دا نری کېږي بیا ته کاغذ جوړېږي نو که اپا روپۍ باندې 100 ګېډۍ میلاویږي او بیا د هغې نه قیمتي کاغذ جوړېږي معمولي غوندې کاغذ هغه بیا یو څو صفحې درته په روپۍ درکوي دا د تماکو پاڼې خو قیمتي نه دي خو چې دې کارخانې ته ورشي د هغې نه سګرټ جوړ شي دغه ګنۍ د 100 روپۍ منلي چې د هغې نه چینی جوړه شي نو هغه څومره ګرانه شي دغه مالوچ دي د هغې نه کپړه جوړه شي نو د کارخانو قانون دا دی چې هر کم قیمته شی چې پکې ورکې نو هغه قیمتي شي انسان خو ډېر قیمتي خوراک وکړي مېلمه دی پولاو ورته پوخ دی چرګان ورته پاخه دي شیرنیان شته د دنیا میوې شته او دا دې کارخانې ته وردننه کې بل طرف ته څه شی وځي قاذورات چې هغې ته فضله وایي بیا سړی په هغې باندې شرمېږي که یو سړي ته ووایي چې هلکه دا چا کړي نو انکار به وکړي نو انسان د سرې دپاره نه ده پیدا چې دی به صرف خوراک سکا کوي نه کم رب العالمین جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی هغه د انسان د پیدا کولو غرض او علت غایي ښیي چې د انسان علت غایي او غرض هغه عبادت او بندگی ده او قانون دی چې کما پرزه د کم غرض دپاره پیدا وي او دغه پرزه په هغه څیز کې لګي نو هغه پرزه مغه ځای کې وي
لیکن که یو پردی خپل کار پریخو نو اوخیار انجینیر ښه مستري پرده د هغه دی نه بیا لرکۍ د که هغه نور مشین هم خرابوي یو شاف لګېدلی دی او دا شاف خراب شو یا مشین کې بیرنګ خراب شو نو دا بیرنګ لرې که د دې په دی باندې بل روغ بیرنګ ولګو کنی دغه خراب بیرنګ به درته هغه تمام پکې تمامه مشري درته خرابه کړي دا قانون دی په مشین کې که یو پرده هم خرابوي ابه د هغه دی نه لرکۍ نو که انسان په خپل دایره کې لګیا دی چې د کوم څیز دپاره پیدا دی په هغې کې چلیږي او د الله تعالی بندګي کوي نو دا روغه پرده ده دا عالم دپاره مفیده ده او که نه دی چې د کوم غرض دپاره پیدا دی عبادت دی عبادت نه کوي بلکې نافرمانی کوي کفر او شرک کوي دې لرکول پکاري ده پرده بیکاره پرده ده نو الله تعالی زمانہ په دې باندې گواه کوي چې زمانہ گواه ده چې تمام کائنات د الله تعالی د حکم تابع دی که غوی دی هغه لګیا دی وی کوي الله تعالی دې دپاره پیدا کړی دی که خر دی هغې باندې د کتا چولی ده اتا ته باقاعده سره چلی که اس ته زین دی پیچولی په هغې باندې ته لګیا دی څاروی په هغې باندې سورلي کوي میخه درته پی در کوي بیزه درته پی در کوي نو تمام کائنات د خدای د نظام مطابق چې د کم کم غرض دپاره پیدا دي هغې نه سرتابي نه کوي هغې نه سرکشي نه کوي نو کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په بندګۍ کې مشغوله دی دا په خساره کې نه دی الله تعالی وایي والعصر زمان قسمی پا زمانہ باندې ان الانسان لفی خسر انسان پا خسارو پا نقصان کے دے الا الذین آمنوا ہاں اگا خوش قسمت کسان چرا اللہ تعالیٰ پا ذات ایمان راڑلے دے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک منی فرشتے منی پیغمبران منی آسمانی کتابون منی دا قیامت رزمنی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت دا اللہ تعالی احکام پا دے راڑی